خاص کر د مور او پلار دا واقع اوري دا واقع ډېره سبق آموز دا ډېره عبرتناکه ده. د دې نه عبرت اخیستل غواړي. یو سکول و نو هغې ته انسپکشن والا راغلي وو. نو چې انسپکشن والا راغله نو خامخا هغوی خو دا سکول ګوري که نه چې څنګه ترتیب دی، د دې دا واړې څنګه دي، د دې ویښته، د دې شکل و صورت، د دې یونیفارم، هر څه ګوري، د دې تعلیم. نو یو کلاس ته وردن نشول. نو چې یو کلاس ته وردن نشول نو په هغې کې هغه انسپکشن والا خپل تعارف وکړو او بیا د ماشومانانو ته یو څو خبر وکړې او بیا د ماشومانو نه یو تپوسونه کول. نو مثال داسې د یو کس نه تپوس وکړو، حمزه بچې ته به څه جوړېږي؟ نو حمزه ورته وی جي زه خو به جي استاد جي زه خو به دغه جوړېږم، پایلټ به جوړېږم. نو داسې حامد نه تپوس وکړو، حامده بچې ته به څه جوړېږي؟ نو حامد ورته وی جي زه خو به ډاکټر جوړېږم. ښه داسې د ریان نه تپوس وکړو، ریانه بچې ته به څه جوړېږي؟ نو ده ورته وی جي زه به مطلب دا چې پوجي جوړېږم، پولیس به جوړېږم. دا قسمه تپوسونه کول هم په دغه تناظر کې، هم په دغه منځ کې یو ماشوم نه تپوس وکړو چې بچې ته به څه جوړېږي؟ نو هغه بچی چې ولا کوم جواب ورکړی دی کنه حیران بشي. نو هغه ماشوم ورته وایي مثال محمد نومې و یا ابراهیم نومې و، محمد بچی ته به څه جوړېږي؟ او ته وایي استاد جي زه خو به صحابي جوړېږم. وی زما دا ارمان دی چې زه صحابي جوړ شم. اوس دا خبره چې دی ماشوم وکړه نو دا نور ماشومان خو حیران نشو، ځکه چې ماشوم ته څه پته ده چې صحابي چا څه ته ویلې کېږي. خو هغه انسپکشن سره چې نور کم کسان وو او هغه ټیچر یې د کلاس ولاړ هغه حیران شو او انسپکشن والا هم حیران شو دا ماشوم څه وایي. ځکه چې صحابي خو هغه کس شخصیت ته ویل کېږي چې هغه نبي علیه الصلاة وسلام د ایمان په حالت کې لیدلی وي او بیا هم دغه شخصیت د ایمان په حالت کې د دنیا نه چې تللی وي، وفات شوی وي د ایمان په حالت کې، نو دغه ته صحابي وایي. او اوس دغه ماشوم وایي چې استاد جي زه به صحابي جوړېږم. نو دا جواب یې چې ورکړو نو دغه انسپکشن والا هغه مو خيار خامخا د څه وجه خو به یې دا ماشوم ولې وي چې هغه ورته وایي بچې دا راته ووایه چې ته به د صحابي ولې جوړېږي؟ لکه ته چې وایې چې زه صحابي جوړېږم که نه نو ولې به جوړېږي؟ لکه اوس دا بل ورته وایي چې زه به پوجي جوړېږم نو ولې؟ وجه به هم د ټولو تپوس کوو. نو ورته وایي جي چې زه د خپل قوم خدمت کول غواړم. ته ډاکټر ولې جوړېږي بچې؟ زه د خپل قوم خدمت کول غواړم. نو د ده نه هم تپوس وکړو بچې هغوی خو ما ته وجه بیان کړه، هغوی ټولو وایي چې زه به د خپل قوم خدمت کوم. اوس ته راته دا ووایه چې ته وایې چې زه به صحابي جوړېږم نو دا ستا څه مقصد دی؟ او ورته وی جي نور خو ما ته پته نشته، خو زه به صحابي ځکه جوړېږم او ځکه زما په دې زړه کې ارمان دا راغی چې زما مور ده او هغه ما ته هره ورځ د صحابه یعنی یو کتاب دی ورسره، نو هغه کتاب